شروع زما د خدای په نوم ده. نو شروع د خدای په نوم وکړو ټیک ده چې ابتدایي وي کې او که ابتدي وي. او زه چې اقرا ووایم نو قرات خو مستمر دی د اول نه تر اخره پورې. نو زما لوستل د خدای د نوم سره تر اول نه تر اخره پورې زما لوستل د خدای په نوم دی. نو قرات چې کومې پورې مستمر د خدای نوم ورسره وي، اعانت او برکت د هغې د خدای نوم صرف د ابتدا لپاره راغی. او زما د خدای د نوم ذکر د کتاب د اول نه تر اخره پورې راغی. نو کوم یو اعلی فایدهمند شي چې د خدای د نوم استعانت او تبرک تر د اخر د قرات پورې چې هغه عمل زما. ورپسې باب په لغت کې څه ته وایي، په اصطلاح کې څه ته وایي. باب د الف په اصل کې واو باوابون دا صيغه د مصدر ده. د باوابون واو یا کې متحرک باشد ما قبلش مفتوح باشد او یا را با الف نے بدل میں کنا. ناز باوابون بابون گشت. دلیل سره دلیل تصغیر دی بوایبون. باب لویا دروازه، بوایب وړه دروازه. هر شی په تصغیر کې اصل تزي. دا هر شی چې اصل معلومه نو اسم مصغر معلوم کا. نو تصغیر بوایبون دی معلومه دا چې اصل بوابون. لکه دا عال کی من ویم په مقدمو کې چې عال اصل کې اهلون دی بدلیل تصغیره اهلون. باب څه ته وایي؟ دروازې ته، مدخل ته، لارې دروازه د کور ورتلو ځای ته. په اصطلاح د علماو کې عنوان دے دا مسائل مختلفة الصنف متحدة النوع هو عنوان المسائل المتحدة في النوع المختلفة في الصنف. دا عنوان دا یوسو مسئلو چیارا صنف یوی جزئیات او نوع صنف مختلفی جزئیات او نوع یوی. کتاب عنوان دا مختلفت النوع مسائل وی او باب عنوان دا متحدت النوع مسائل وی. کدی دلان دا دیر مسائل ذکر وی او که یو مسئله ذکر وی التبابن وی. لکه ترمذی کی په یو حدیث باب دی او دلته د یو حدیث دلان د شپږ بابونه ذکر دي خو د شپږو او تعلق د وحی سره دی. نوع یوارا جزئیات مختلف دی. هو ما يكون عنوانا لمسائل مختلفة في الصنف متحدة في النوع. عنوان دا باب تم یعنی عنوان دا پاسه چې باب لیکلی شوی. مناسبت سره په مابین د معنا لغوي اصطلاحي علماء دي کې استعاره مصرحه ده. یعنی دا باب چې عنوان د مسائل دی مشابه دی د باب د کور سره. کور مشتمل دی په مختلف خشته و خزو په مختلفو کالو په مختلفو صندوقونو په خزائنو. دروازې ته چې ورننوځي نو اطلاع به دې راشي په مختلفو ښکلو شیانو. نو باب ذریعه د اطلاع وي په اشیاو مختلفو خشته و خزائنو. نو دارنګې دا باب مدخل دی دپاره د اطلاع
د مختلف مسائل استعاره مصرحه دیته چې ذکر د مشبه بیوی ترک د مشبه. نو دا باب دروازه لاره د اطلاع په ما فی البیت. نو دا باب هم لاره د اطلاع شوه د ما فی الباب د پاره. باب کې لاندې ښکلي مسائل دي، دا باب د هغې دروازه ده. که د دې مسایلو نه ځان خبرېدل غواړې نو په دې باب ورننوځه. لکه کور کې چې ښایسته ښځې غواړې او ښایسته مال دولت او قیمتي څیزونه، نو په دروازه ورننوځه. وادخلوا البيوت من ابوابها واطلبوا الارزاق من اسبابها. نو ذکر د مشبه به دی باب د بیت او ترک د مشبه د عنوان د باب د فقه مسائل. لکه تلخیص کی بمیلی کنا لدا اسد شاکس سلاح مقذف له لبد اصفاره لم تقلبی. ویدار فلان کس مری سرد شاکس سلاح اسلحه مکمل آغسته اور جنگونو توروران دکی او له لبد لمسی اغسته دا اصفاره لم تقلبی نکونه ندی پریکریشی. مسلو قسم استعاری دیکن استعاره مصرحه مکنیه تخیلیه و ترشیحیه. دا انواع دی دا مجاز مستعار او یو مجاز دی مرسل اصلیش قسمه علاقو دا وجنه مجاز مرسل. کہ پا مابین دا معنی موضوع لہو کی او معنی مستعمله کی علاقه دا تشبیوی نو دی دا مجاز مستعار او کما سوا دا تشبیوی سریری شلاقی دی دا مجاز مرسل وی. مجازی استعمال دا لفظ پا غیر معنی موضوع لہو کی نو کدا موضوع لہو چې کوم غیر ورتوي او د موضوع له په منځ کې علاقه د تشبیه مجاز مستعار او که علاقه غیر د تشبیه وی سریری شلاقی مجاز مرسل. نو دلته مجاز مستعار دی استعاره مصرحه. کیف اسم استفهامی دی مبنی علی الفتح. که باب دری قسم ویلی کی بابو کیفا نو که باب مضاف کی کیفا تا نو دا پا محل دا جار کی رازی دا طول جمله. او که بابن کی نو هادا باب یا بابن کیفا نو دا بے خبر گرزی خبر پا محل دا رفیق یا باب موقوف باب کیف کانا بدل واحد. ہر باب کی دادری احتمال آزی بابن بابو باب که موقوفی کے باب که مضافی کے بابو اور که مرفوع کے بابن یعنی هذا بابن یا بابن کے. کیف پا بخاری کی پا دے عناوینو کی دیرش دائر آغل دے شل کرتا پا جلد اول کی او لس کرتا پا جلد ثانی کی. کیف ہر عدے کی استعمالی گی چی اشاری اختلاف دا اقوال دا علمات. یہ اختلاف دا احوال دا یہ اختلاف دا معنی دا په بدل وای کې اختلاف دی چې څنګه شروع شوی دی او کوم ځای کې او کوم ځای نه شروع شوی دی قرآن شریف د کومې سي نو کیف باندې باب مصدر کیف کان بدل حیث کیف کان بدل اذان
नाजान पे इब्तिदा के खिलाफ थे, हैज पे इब्तिदा के खिलाफ थे। हैज द बनी इसराइल न शोरो दे और कद हवा भी न शोरो न बदल वही के इख्तिलाफ थे कि कम दे इब्तिदा द वही शे हुआ आर सौर के शिविर कबल दे इकराना शोरो शिविर के या अय्युहल मुद्दस्सिरून शोरो शिविर। तो जाबिर से बरे या अय्युहल मुद्दस्सिरून आम सहाबा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी नवै और तुम दा मुख्तारा कर बेतदबीक़ की चीज़ बद हक़ीक़ी और बल बद इज़ाफ़ी। बद हक़ीक़ी खुद इक़रा शोर शिविर और बद इज़ाफ़ी या अय्युहल मुद्दस्सिरून शोर शिविर। बदउल वही खाना हो फ़िअल नाक़िस बदअ बुदू इब्तिदा द्रेवान अल्फाज रहा मशहूर लफ्ज़ बदअ बदअ शोरो बदअ यब्दअ मुस्तामल बगैर दबानम दे और मुस्तामल बिलबाब दे बदअहू और बदअ बिही। बदअ माना शोरो और बुदू बुदू माना ज़ुहूर बदा यब्दू बुदूवा अनाक़िस वारिदे अदा महमूज़ुल्लाह वहुवल्लज़ी यब्दउल ख़ल्क़ सुम्मा युईदुहु वहुवा अहवनु अलैहि वलहुल मसलुल आला फ़िस समावाति वल अर्ज़। नो बदअ कैफ़ कान बदउल वही बदअ औला सो कोई कैफ़ कान बुदूउल वही ज़ुहूरुल वही और बाबुन कैफ़ कान इब्तिदाउल वही। इब्तिदा बाज़ नुस्खों के ला बाज़ की बुदूर इब्तिदा दलालत की बद चे लफ़ज़ दा बद वही वही पर लुग़त की इशारे तोई فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا أن أشار إليهم بيده بكعرش زكريا عليه السلام روح بآيتك أن لا تكلم الناس 3 ليال سوية ده على عمده داخل اليومين دوش تبقى خبر نشكون نشكون دوش زبانه برش فخرج من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا أوحى إشارة وحي إشارة توي إعلام توي كتابت توي كما زمان كسلورم معلقا ميلي كما زمان الوحية سلامها لك حدث فقط سرقنت وحي كتابت إشارة إعلام فاستلاك والإعلام بشرع الله إلى نبي من الأنبياء دخلنا طرف سإعلام راشي يو نبي نهاية وحي استلاهي وحي أهم إعلام في خفاوي فبطي أو الإشارة السريعة وحي بمعنى مصدري سرم استعمالي وبمعنى هذا مفعول به وحي معنى إيحاء وحي كون وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم أو وحي بمعنى هذا موحى إليه كيف نزل الوحي دلت موحى به تمرات فكمشي وحي رعاه وحي معناه موحى به أو وحي معناه إيحاء فكيف كان بدء الوحي كيف كان ابتداء الإيحاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي كلام تويت نبي كريم تراشي بلا وحي نازل أو وحي معناه مصدر إيحاء وحي كون
وحي لغتان على العموم سلور قسمان یو ته وحي فطري وي بل ته وحي جاري بل ته وحي عرفاني بل ته وحي شرعي وحي فطري اعلام و تربیت د خدای د هدایت د خدای مخلوقات ته د جن په طریقو کې سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى قدر الانعام وهداها لمراتها في شؤون حياتها حیوانات خدای پیدا کړي دي او د جن طریقې ورته ښودلې دي نو دې هدایت فطري ته دې ته وحي فطري وایي وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وأوحى ربك إلى النحل لساعة مرتوج پچو تا چاچل خوض لده خدای وی دا ورته ما وحی کړل وحی معنا فطري وحی ده یعنی د دې جن مې داسې پیدا کړی دی چې د دې په طبیعت کې مې داسې زونه پیدا کړی دی داسې مسدس شکل جوړ کړي درې چته چتۍ کې مولید او هغې کې هر یو کې هغه شپږ ګوټۍ مسدس او په داسې ترتیب چې انجینیران حیران دي چې دا چل ورته چا ابه یو بوټي باندې کینی او بارسی پکې ده مشری وی آسو 15 کیلومتر د شاته مچې ګرځي او بیا راځي خپل دغه په کومه لار چې تیرې لار ته نه خطا کېږي لاړ شي پاکه لار دا چل ورته چا ښودلی او د بچو د پالنه او د مارغانو ته څوک یو شان جاله جوړوي کارغه یو شان جوړوي خارو بل شان کې جوړوي ما افریقا کې ولیدل دا وړې مرغۍ سي چې دلته خلک د ډول لپاره ساتي دا وړې برګې دا هلته ټولې دا دي دا چنچڼې نشي نو چې اونی که نه بل قسمونه دي هلته نو د اونې څانګې چې څومره ځوړند دي داسې ځوړند ځای کې جاله جوړوي ځوړنده اونه پورې ټولې جالې ځوړندې وړې جوړی یې نارینه زنانه ورته ناست نارینه به ډکې راغونډې ګوري به جوړی که د ښځې خوښه شوه نو به ټیک ده که د ښځې طبیعت بوټو که نه نو بل بله به جوړی دا وړې دا ګلدارې چې وړې مرغۍ وي که نه دا د افریقې دي هلته ټول ځنګلونه دې نه ډک دي جنوبي افریقا کې ولته اونم دا دلته چې قیمتي ونې خرڅېږي یو په 500 د ډول ده دا هلته عامې کېږي زما د والد صاحب دوست ډېر سخي سړی و نه په لاره کوڅه کې څوک تېرېده په زور به یې چیو ډوډۍ له راوسته خو چې را به یې وسته دروازې سره به یې ودرو بیا لکه یو مشوره کوو زه به ټبر ته ویم د ډوډۍ چې که پرون تندي او په خوشحالۍ په خولې نو تا به راولم بیټک کې به کښېنې ډوډۍ چې به درله راوباسم او که ښځه مې خفه وه طبیعت یې پټ کړ تندي باندې غوټې جوړې شي نو بیا ته ځه ځکه تا سره مې د لږ ساعت تعلق دی او ښځې سره مې د ډېر ساعت ستا د لږ وخت لپاره ځان باندې کور نه چموانولی نو هلته دقه شان معامله ده ښځه ورته ناسته او نارینه به یې چې هغه مرغۍ چې د هغه جوړو کوي که د هغې په طبیعت برابر شي خو ډېره ښه ده که په طبیعت یې برابر نه شي وایي زه چې بل ځای ته
بل ځای کې به سړی اړمي، دلته خو چنچڼک ښځه او نارینه دواړه په یو ځای شریکه جوړوي، هلته صرف نارینه جوړوي. زمرو کې ما لیدلي دي ځنګلو کې زمرې په خپل ښکار نه کوي، دې ناست ښځه به ښکار کوي. زمرې علي ورپاسې چې هغه نشي کولی غټ شي وي نو دې ورپاسې، کنې ښکار به ښځه کوي. نو ښځه چې ښکار وکړي غوا ووایي سهراني غواګانې، نو هغه به راوړي خاوند ته کښېږدي، دا ترې لرې ناست دی دغه شان، نو هغه به وخوري چې څه یې وخوړل نو ښه پخه چې څه ونه خوري بس هغه جدا کښېني، بیا ښځه راشي او بچي راشي بیا هغه خوري. زمري کې دا کار چې د بل چا جوټه نه خوري، نه د بل چا د خولې ښکار خوري بغیر د ښځې نه. زمري داسې بلا شي. نو په ښځو خدمت کوي. نو دې ته څه وایي؟ وحی فطري. دا ورته چا ښودلی دی؟ دا نحل ته چا وحی کړې ده؟ دا خدای کړی. دا ماشوم چې مور تیته واچي او دا تیره کاږي داسې په خولې، دا چل ورته چا ښودلی؟ دا خدای ښودلی. د سپی او د پیشو چې بچي وشي او په خولې سټي او پاکوي، دا چل ورته چا ښودلی؟ روس راغلی دی زناور او که د پاکستان یو لیډر ورته کولی دا وحی فطري د تعلیم د هدایت فطري دی چې خدای د دې طبیعتونو کې پیدا کړ. دویم دا وحی ایجادي، په دماغ کې د مسموعاتو ایجاد د دې دا چل ورته چا ښودلی دی؟ خدای وی کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک وما كان عطاء ربك محظورا. ټولو ته مې چل ښودلی، دوی ته او دوی ته، او د خدای دا هدایت وما كان عطاء ربک دې نه مراد هدایت معنوي دی، هغه وحی ایجادي. وما كان عطاء ربك محظورا د خدای هغه تربیت ایجادي هغه د چا نه منع نه دی، هغه مسلمان تم ما کړی دی، کافر تم مې کړی دی. دې علم کې مې فرق نه دی کړی. ایجادات چې تو څه نه کوې نو دا خو ستا کار د دې خو اسلام سره تعلق نشته. لارې جوړوي، موټرې جوړوي، جزونه جوړوي، ټینکونه جوړوي، دا ټول نقشه او تربیت اول خدای په آدم علیه السلام په ذهن کې د هغه په اولاد کې را روان دی. وعلم آدم الاسماء كلها. اسماء مسمایات ټول جلالین کې صرف کټه او سمڅه یادوي، نه د انسان په دماغ کې چې څومره نقشې د آبادو د بنګلو د ایجادات راځي دا ټول خدای د آدم علیه السلام په دماغ کې ظهور یې داسې د مرتبو د زمانو سره راځي. د انسان دماغ لا پورا نه دی استعمال شوی، د نصف نه کم استعمال شوی، په 14 کې شپږانې د انسان پورا دماغ استعمال شو، حیران نشي. پخوا به وي چې دماغ کې څنګه یاداشت وي، اوس کمپیوټر راغی هر څه پکې محفوظ وي. وحی عادي باندې خبره بس 2 قسمه لا پاتې دي. وحی عرفاني دی ته چې خدای یو ولی د اولیاءو ته وحی وکړي، اعلان فی خفا چې هغې د کرامت هم وی، کشف هم وی. خدای وی واوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین. دا وحی سوا وحی عرفانی
ذکر مور د موسی علیه السلام خو پیغمبر نه وه، یوحانس هغه ولی الله وه. څلورم وحی انبیاء کرامو ته انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح. دې ته اعلان بالشرع وی. د وحی انبیاء ته چې کېږي دوه قسمه ده، وحی بالواسطه او بلا واسطه. چې وحی بالواسطه کېږي د هغې درې نومونه دي: وحی سلسلي، وحی تمثلی، وحی روعی. كسلسلة الجرس راسي او احيانا يتمثل الملك دویم حدیث کې راځي، او کله روح کې خدای واچي. زړه کې دا وحی بالواسطه، یو وحی بلا واسطه دوه قسمه ده: وحی یقظانی او وحی منامی. بیداره کې وحی لکه حضور مبارک چې معراج کې لاړ، خدای پاک ور سره برای راست خبرې کولې بلا واسطه او مونځونه پې فرض کړ. او وحی منامی لکه ابراهیم علیه السلام: یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. او رؤیا الانبیاء وحی، نو دې ته وحی منامی وی بلا واسطه. وصلی الله اخی اکبر ای السواق شنیدیم که ايش هؤلاء ابو حنیفه شافعی يقول مثل معبودا مردان بودا. من شما خواهی گفت در مستقبل که ما هم مجتهد هستیم مثل ابو حنیفه و شافعی هستیم. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه. كذلك تسينكم زبير بناغاريكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدين نم دخير فاهد چې تاسو تاسو هم دا تاسو د خیر خواهی لپاره یم، ځان ته هم ویم تاسو ته هم. الرحمن الرحیم. پرونم د سبق آغاز کړی دی الحمدلله. بیان د الفاظ مفرده او د معانیم شروع کړی دی. دې پسې بیان د مقصد د ترجمې دی. باب یې څه دپاره کړ؟ دریم سلسله د اعتراضات او د جوابات. څلورم مناسبت د باب او د احادیث مبارک و تطبیق. نو په سلسله د بیان د مفرداتو کې تقدیر د بسم الله مې ورته ویلو، بیا مې ورته باب ویلو، بیا مې ورته کیف ووی، بیا بدء وشو، بیا وحی ته راورسېدو. وحی په لغت کې اشاره ته وایي او خاصه اشاره الاشاره بخفاء او اعلام خفی او کتابت لیکل. او په شرع کې وایي الاعلام بالشرع الى نبي من الانبياء. دې مې ورته وحی مطلقا څلور قسمه ویلې وه. وحی فطری چې هغې نه تعبیر په سبح اسم ربک الاعلی کې په حد آیت سره شوی. سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى
والذي قدر فهدى. دا هدایت دا وحی فطری دا چې دا هر حیوان په زړه کې او په دماغ کې خدای چوله. دویم وحی ایجادي ده، دا د صنعت او د ایجاداتو دا قوت په دماغ کې چې خدای کړي دا وحی ایجادي ده. لکه دې آیات کې کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک وما كان عطاء ربك محظورا. دا خدای ورکړه چا باندې بنده نه ده. اسبابونه چې څوک کاروالی کچالوګانو کرل کېږي به ای کې د اسلام او د کفر فرق نشته. کچاته پو کرل کېږي به دا نشي ویلی چې ما خو زه مسلمان یم زما د بې محنته وشي او دا کافر د ده ولي کېږي. نه خدای دروازه دا ټولو ته پرانسته ده. دریم وحی عرفانی ده، کشف و الهام په جزئیاتو کې استعمالیږي، کشف او په معانی کې استعمالیږي الهام. اولیاء ته خدای پاک یو اشاره خفیه په دماغ کې واچي. لکه خدای وی اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی. سلورم وحی شرعی ده، الاعلام بالشرع الى نبی من الانبیاء. بے وحی شرعی میں ارتد وقسم ویلے و بنیادی، وحی بالواسطہ او وحی بلا واسطہ. وحی بالواسطہ معنی دا چه ملائکہ پاکی واسطہ داغی میں ارتدرین منویلو. وحی سولسولی لکه د دویم حدیث کی راضی احیانا یاتینی مثل سلسلة الجرس، د گنگرو د آواز پشاندا د ملیکو د وزر و آواز و د یو قول مطابق. دویم وحی تمثلی و احیانا یتمثل الملک رجلا فاعی منه ما یقول، ملیکه د انسان په شکل کې سرګند شي نو دیتا تمثلی وی. دویم وحی روحی ده، ملیکه ورته په زړه کې واچي، روح وی قلب ته. ان ملکا نفس فی روحی بان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها. یو نفسم نمری چې سو پورې رزق مقدر پورا کړی نی په دنیا کې. او کلوی ان روح القدس نفس فی روحی، مسلم کې بدل راشي، روح القدس زما په روح کې دعوا چوله. دا قلب میان سر القلب. نو دا درې وحی سلسلی، وحی تمثلی، وحی روحی، دا اقسام د واسطه د وحی شو چې بالواسطه کیږي. بل قسم د بلا واسطه، دا غي دوه نمونه یا الله. یو وحی یقظانی ده، بل وحی منامی ده. یقظانی چې په ویښه باندې خدای پاک برای راست پیغمبر سره خبرې کوي. لکه موسی علیہ السلام سره په کوه طور دې کې واسطه د ملایکې نه وه. وکلم الله موسی تکلیما. او قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. مناتنا وحي بالخير وشبعت روان اوحى يوحي حاء، نو يحا پا خیر کی مستعمالی پا شر کی. خدای وی پا خیر کی
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. او پشر کے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لِيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. وحی کله په معنا مصدری راځي، کله په معنا د مفعول به، نو کله آیات ته وایي، کله دغه ایحاء ته وایي. الى رسول بل لفظ دی رسول. رسول صيغه د مصدر ده په معنا د مرسل مفعول به. مصدر یا په معنا د فاعل یا د مفعول. قرآن شریف کې دواړو معنا باندې مستعمل دی. سورة الشعراء کی پمانا مصدری سر فقولا له انا رسول ربک ان ارسل معنا بنی اسرائیل. انا رسول ربک یعنی انا رسالت ربک. اور پر سورة طه کی انا رسولا ربک یعنی انا مرسلان الیک. تو پر صورت طه کے فمانا دا صفت مستعمل لے مفعول، اور پر صورت شعراء کے فمانا دا مصدر مستعمل لے رسول بمعنی رسالت. رسول و نبی نبی عربے کے سو کوئی اسم جامد دے سو کوئی مشتقل. اسم جامد شنو نبی عربی کی لارے تو یا طریق، نو پیغمبر وسیلہ و طریقہ دا رسیدو خدای توی نو ذکر ورطا نبی ولی. دا اسم غیر مشتق تے اسم جامد. اور جسو کی مشتقی گنی نسو کی دا محموز اللام نگر دی. نبع ینبع نبیون اصل کی نبی ان دے نبع. يسألونك عن النبأ العظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم وتلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. نبي خبير او یا محموز اللام دے نبا ينبو نبوا نبوا او نبوت وی رفعتا. نو نبیون پاسل کی نبیون دے. نو چه وہ واقع شی پا طرف تا کلمی کی او مخ کی تی ساکنه وی نو وہ یہ کی گی او یہ پا یہ کی مدغمہ کی گی. لکا میتون حیینون لینون. نو نبیون ام دا شانتی یا سیدون سیدون سیویدون میتون نیویتون دے حیینون حیوینون دے لینون لیوینون دے. زرادن بھی لکا میزان سر. نبی کی پمانا دا نبی ان خبیر یا نبی پمانا دا رفیع اچت درجے والا یا نبی الطریق. اور رسول پمانا دا مرسل سر. رسول و نبی کے سفر دا امیر ایسا غوچی که چاویلی پا خواب ویلے کد. عام علماء فرمینس کے عموم خصوص مطلق ہوئی، یعنی ہر رسول نبی وی او ہر نبی رسول نوی. رسول آغا پیغمبر تا آئی چا آغا تا خدای نوی کتاب ورکڑی نوی شریعت، او نبی عام دے کہ کتاب ورکڑی شیوی او کہ پزور کتاب عمل کئی. ہر رسول نبی شو ہر نبی رسول نبی. بیا سوال لے کہ کتابونه خو یو سلسلور دی اور رسولان پا حدیثو کی 314 ذکر. نو هر رسول سره کتاب نه راځي.
نو علماء د دې وجه نه تعریف عام کوي چې رسول هغه پیغمبر ته وایي چې خدای یا کتاب جدیده ورکړي یا مامور وي بالجهاد یا یو خاصه معجزه لري یا یو خاص وصف او شان لري په مابین د انبیاء کرامو نو کتاب ضروري نشو او سلیمان علیہ السلام رسول ذکر چې خاصه معجزه خدای ورکړي او داود علیہ السلام علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل العظيم وحشر لسليمان جنوده وقال ما لي أرى الحدود أم كان من الغائبين وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن او امسك بغیر حساب دا معجزه خدای چاله نو ورکړي او داود علیہ السلام وعلمنا على الحديد عن اعمل سابغات وقدر في السرد وعمل على داود شكرا او يا جبال اوبي ما هو الطير غرونو بور سره سناوی لمارغانو اسپنا بیلاس کې نامه او یوسف علیہ السلام ته رسول ویل شوی ځکه یوسف علیہ السلام داسې حسن خدای ورکړو چاره نه ورکړو او اسماعیل علیہ السلام مذکر فی کتاب اسماعیل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا اسماعیل علیہ السلام سره مستقل کتاب نو د پلار په صحیفو عمل کو او یو خاص شان لري په انبیاء کرام ذبیح دی نو هر رسول نبی دی او هر نبی رسول نشو دا عام علماء و میراث غوجی کبیر حضرت تانوی سے وینا پا مابین لدی کہ عموم خصوص من وجه ہے عموم خصوص من وجه کے دری مادی یو مادہ دا اجتماع دو مادی دا ابترا سید الکائنات رسولم دے نبیم دے او بعض انبیاء دی فقط رسولان ندی لکه دی دریو سو دیالله سنالاوه او بعض صرف رسول دی نبی ندی لکه ملائکو ته رسول ویل شوی نو ملائکه خو نبی ندی او رسول وی قال انما انا رسول ربك لاحب لك غلاما زكيا ځانته رسول وکړه جبريل علیہ السلام رسول دی خو نبی نه دی اما دا د افتراح په جانب د رسول د ملائکې په حق شو درې ماده صلی الله علیه وسلم دا جمله معترضه ده په مابین د رسول کې د حضور مبارک نوم چې راشي دا به ورسره وایه دا چې څوک صرف سواد لیکي نو دا علما خوښوي نه یا سوال عام لیکي نه پوره به ویستلی کېږي به نه صلی الله علیه وسلم ځکه د حضور نوم سره په هغه درود ویل دی کی اختلاف دی چې هر ځل فرض دی که یو ځل فرض دی نو هر ځل وینا خو به اتفاق باندې غوره شوه نو صلی الله علیه وسلم وقول الله عز وجل قول کی رفم روانه جرم زمانه کی حجر لکلی بابو کیف کانا وقول الله نو قول پا کیف عطف شو پا محل کیفا هغه چې مضاف الیه کی مجرور دی نو دا به داسې
बाब क़ौलिल्लाह, या मरफूद बिना बर इब्तिदाइयत या बिना बर फाइलियत। इब्तिदाइयत के नदा से बे वक़ौलुल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यदुल्लु अला ज़ालिका कैफ़ कान बदुल वही, तब वे वक़ौलुल्लाह यदुल्लु अला हाज़ा बखरे आयात पर दलालत की नुदा जुमला दलील शो, वक़ौलुल्लाह मुब्तदा शो, यदुल्लु मुक़द्दर खबर शो। यादा खबर कदा मुब्तदा महसूफ है, वद्दलील अलैहि क़ौलुल्लाह अज़्ज़ा व जल, या फ़ाइल का वयदुल्लु अलैहि क़ौलुल्लाह अज़्ज़ा व जल। और कैफ़ कान बदुल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदुल्लु अलैहि क़ौलुल्लाह अज़्ज़ा व जल, वद्दलील अलैहि क़ौलुल्लाह अज़्ज़ा व जल, वहुव कमा फ़ी क़ौलिल्लाह अज़्ज़ा व जल। खुदे मजरूर अली ये मुब्तदा का, ये खबर का, ये फाइल का पदरुब और तक़दीर मरफू है। क़ौल और मक़ाल और क़ील अतुल मसादिर काल माना बदली की पेतिबार दसिले सर, काल बिही यानी अक़र्र बिही, काल अलैहि इतरज़ अलैहि, काल फीही इंतक़द फीही, काल अन्हु अजाब अन्हु, क़ील अन्हु। काल कमस्तर कौल के नुक़वेनात कमस्तर क़ैलूला के नुख़ुद तो काल यक़ीलु क़ैलूला तक दबाब द ज़रबा यज़रिबूना, क़ैलूला द गरमे खूब तो हैलूला द मासपखिन खूब तो ग़ैलूला द माज़िगर खूब तो ख़ैलूला मुस्तहब, हैलूला मुबाह, ग़ैलूला मकरूह। तो तालिबान सवाल अपने इल्म सीग़े कदर तैयार है। मन क़ाल क़ाल अल्लाह फ़क़द कफ़र, कराबें द क़ैलूले नश के सादवी च खुदे क़ैलूला करे नो दे काफिर शो, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम। दा कान द क़ैलूलिना द बाब द ज़रबा यज़रिबूना और मस्दर क़ैलूला दे, और दा क़ौल द बाब द नस्वराना दे, क़ाल यक़ूलु क़ौलन व क़ीलन व मक़ाला व क़ाला। अल्लाह इसमें मारिफत इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह, नूह पकेरा बल्लफ़स। हाफिज जलालुद्दीन सुयूती पे खान के द नूह पुल्लुम दे अब्दुल गफ़ार। वन्नमा सुम्मिय बिन नूह लिकसरत नौहिही, जड़ल में रखदे दरबार यौजर सलवीख काला उमर है सुमर उमर अम्बिया किराम लखदे सुमरा हौसला सुमरा हिलम सुमरा सब्र सुमरा बर्बारी और क्रीद दावत पलार खल्क बहुत देव और पसित आई बदुमरऊ से बेखुद बश द सलवे तुकाल उमर के पैगंबर बे पंजोस कम
زر کالا نصیحت کرد قوم تا نحنم سوا فلبث فیهم الف سنة الا 50 عاما. بے خدای قوم ہلاک کر نو دی دا غینا پسم 50 کالا جم دیو. نو 40 کالا کے پیغمبر شوی دی 50 کالا رستو جن دی او قوم سره 50 کم 1000 کالا عمر. قال انی دعوت قومی لیلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. یو طریقه د دعوتینه د طریقه او به و پسر به وینې راغلی نو څه پېښ شو چې بس خبره نه کېږي. قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. نوح علیہ السلام عراق کے تیر شوی عراق تا دجلی و دا فرات منز کے علاقہ دا قوم عراقیان دا پخوانا فسادیان او اس پاکی او صدر دا جناور صدام حسین دا جہان احمر حمار وحشی قومی تباک نسی قوم تے نصیحت کرے دے بید کشتے خبر شو کشتے کے سور جو شپگ میاشتے سور و پاوبو کی نو پا جودی قربانے وستوت علی جودی عراق کے مغرب جانب تعالی قلع ترکو سر نزدے داغه علاقه نوم دی نینوا اوس ورته الجزیره وای او دا خار نوم دی موصل کلاره موصل خار انت غرب جودی واستوت على الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. اکشته تختی پیدا شوی د جودی په غار د روس په عجایبګر کې پرتی دي زړې تختی هله باټوب کې وکتل چې دی بعد خودمه موده تیره شوه جوړه شوه ځکه غټه کشته وکړه وقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وعلك إلا من سبق عليه القول منه. څومره حیوانات به پکې څومره انسان دې د درو زامنو نه پس دا نور اولاد پاتې شوي سام او حام او یافس او یو زوی مردار شو کنعان. خخت لبنان په ملک لبنان کې یو علاقه ده ایتا صف الجبل ہوئے ورونو منز علاقه ده آباد میره پټی دی او باغونه دی او کلی هلته قبر دی زیارت دی او غلاف پې پروت دی په هغې اسماء حسنا لیکلي لبنان ته زه تللی خو خاص ته زه زیارت ته نه یم ورغلی خو تصویر یې را سره شته د قبر یو کتاب کې راغلی کنې زه تصویرونه خو نه الم یو کتاب کې عربي رساله ده المجله د هغې رسالې نوم دی العربي د کویت نه چاپ کېږي نهایې کې تصویر وکړو نوح علیه السلام دغه ژړل مې نوح علیہ السلام تا آدم ثانی وی ذکر دویم ځل د عالم د ده د پوښتنه دی
چې ورسره مرګري مسلمانان اتیا د هغې اولاد نه دی پاتې شوی. خدای وایي وترکنا ذریته هم الباقین، د ده اولاد ما هم دقه باقین پرېښود. هم وترکنا ذریته هم الباقین، سورة شعراء کې. نو نسل انسانی د حضرت آدم علیه السلام نه پس د حضرت نوح علیه السلام نه شروع دی. د دې وجه نه دته ابوالبشر ثاني وي. الى نوح والنبیین من بعد، نبی و رسول خو تیر شو، جمع د نبی. الحمدلله حل د معانیو شو. دې څه وایي؟ دعوه ده باب سره. لفظي ترجمه دا شو. باب دې په بیان د دې کې چې څنګه شروع د وحي سید الکائنات تا او آیات انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح من نبیین من بعد. دې باب کې څه ثابتول غواړي؟ دعوه دا باب سره مقصد سره هدف سره غایه سره په آسان تعبیر کې مطلب سره دې باندې خو مونږ پیښو چې څنګه وایم شروع د وحي حضور مبارک. نو دې باره کې درې رې واورېنو. اول رې د عام شارحینو ده چې مقصد بیان د ابتدا د وحي ده. شروع د وحي سید الکائنات ته څنګه شو؟ موږ شروع کې په اعتبار د تلاوت سره چې کوم آیاتونه مخکې نازلو، که په اعتبار د مکان سره چې کوم ځای کې شروع د وحي شوه، که په اعتبار د زمان سره چې کومه زمانه کې شوه، که په اعتبار د اوصافو د مصطفی سره چې د حضور مبارک دغه وخت کې اوصاف شو، که په اعتبار د واسطې د قوم سره وه چې قوم ورسره څه واسطه وکړه، او د حضور مبارک په ابتدا د وحي کې څه عوارض به پې عارضېدل. نو چې د ابتدا عامه کې که په اعتبار د قرائت سره، که په اعتبار د مکان سره، که په اعتبار د زمان سره، که په اعتبار د اوصافو د مصطفی سره، که په اعتبار د تعلق د واسطه او رد عمل د قوم سره. نو چې د ابتدا عامه کې نو د ټولو احادیث سره مناسبت را دي شپږ واړو سره. نو دې باب کې بیان د ابتدا د وحي باندې بیانوي هر اعتبار سره چې عام شارحین وي او موږ هم پې دغه شان پېږو. دویمه رایه د شیخ الهند محمود الحسن دیوبندي ده. اوی مقصود په دې باب کې بیان د عظمت د وحي او د حفاظت او د عصمت د وحي، چې وحي الهي چې دا شی معظم دی او دا معصوم او محترمه ده او د هر قسم تغییر و تبدیل نه پاکه ده، دا ثابته. نو مقصود په باب کې بیان د عظمت، د حفاظت، د عصمت او د تقدس د شان د دې بیانول غواړي. دا مبارک شی دی، مبارک امر دی چې دې دپاره خدای جبریل رالیږلی دی افضل له ملایکو، او په دومره معصومه طریقه راغلی چې هغې سره ملایکو تشریح کوله، مرګتیا کوله،
وضرب فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم عن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. اور لوی ذات ته دغه شوی د خدای د طرفه ده، نو مرسل لوی خدای دی، مرسل الی لوی پیغمبر دی، مرسل به واسطه لوی معظم ملائکه ده، او حفاظت او عظمت په دې طریقه سره شوی. نو هغوی مقصود په دې باب کې کیفا څنګه لوی شان دی د ابتدا د وحی. نه ابتدا نه مراد خصوص د ابتدا نشو، مراد ته نه ابتدا شورونه تر اخره پورې ټوله وحی شوه. څرنګه یوه معامله ده د امر عظیم چې هغه وحی الهي ده. نو مقصود پکې بیان د عظمت، د عصمت، د حفاظت، د تقدس، د شان د وحی الهی دی. درې معنی د شان ورشان دا تقریبا یو شان جوړیږي، خو دا تعبیرات شان ورشا سے بے فیض الباری. مقصود په دې باب کې دا دی چې دا وحی د کتم د عدم نه څنګه وجود ته راغلی ده، بیان د ظهور د وحی د عدم نه وجود ته څنګه راغلی ده. او قرینه دا چې د بدو لفظ راغلی نو ظهور د وحی الهی د عدم نه وجود ته څنګه راغلی. دا امر عظیم خو مخکې نو سید الکائنات ته څنګه موجود شو. چې موجودیږي دینه تعبیر په ابتدا سره کیږي، عدم نه چې شی وجود ته راوځي خو د ابتدا وي که نه، د هغه تعبیر هم دغه شان دی چې څنګه دا امر عظیم الشان د کتم د عدم نه سلسلې د وجود ته ظاهر شوی دی. دا دغه تعبیر دی. انځم د دروازو تعبیراتو مطلب یو دا مبارک امر څنګه موجود شو، دا مبارک امر څنګه ابتدا کې راغی، دا مبارک لوی شان لري ځکه ابتدا دا شي د بحث نه کېږي چې ذو شان وي. اهم څیز د شورونه خلق خبرې کوي چې دا لوی امر څنګه شروع شوی چې ذریعه د هدایت د عالم ګرځېدلی ده او سید الکائنات په دغې شرافت مشرف شوی دی او پیغمبر شوی دی. د وحی نه پس پیغمبر شو که نو درې تعبیره مې درته وکړو. عام شارحینو چې مراد تینا ابتدا دا وحی دا پار اعتبار سره چی تعبیر دا شیخ الهند صاحب چې مراد تینا عظمت او عصمت دا وحی او تعبیر دا شان ورشا صاحب چې دا سلسله دا عدم نا سلسله دا وجود دا څنګه ظاهره شوی دا وحی الهی. اوس درېیمه سلسله د اعتراضات او د جواباتو.
داغی وضاحت پور مش ستاسو پر حاشیو کی رنبے سوال ذکر دے کہ حضرت امام بخاری شروع دا کتاب دا بسم اللہ نکی الحمد یعو ذکر کرنا دا اولی لکه مشهور حدیث کل امر دیبان لم یبدا فيه بحمد الله وبذكر الله وبسم الله وهو ابطال. دی حدیث ځینې محدثین ضعیف وایي، ځینې ورته حسن وایي او چې تصحیح کړی ده لکه ابن صلاح وغیره. قرہ ابن عبدالرحمن نے پکی الگ دا سے متکلم فید. سوال دے جوابوں نے حاشیہ کی تقریباً اتنا لس لکھلی تھے. سو کوئی دا حدیث دا پنی صحیح نو زکے ذکرن عملے پہ انک سو کوئی دا شرط مطابق نو سو کوئی مقصود دا حدیث نہ دخلے یاد دے اور دخلے تعریف و حمد دے اگر پا بسم اللہ کے ادا کی بسم اللہ خود ذکر کرے نا. سلورم او غورا جواب دار زما ذہن کے الحمدللہ لکل ضروری نہیں دا بویلی لکه مونږ د سبق وخت الحمدللہ مخکې وویلو. سو کوئی دا اتباع دا مخکنو تصانیفو پا حادیثو کی کرے دا لکه موطا امام مالک کی مصنف عبدالرزاق کی دن مخ کی چکمو مسند شافعی کی مسند ابی حنیفہ کی مسند ابی داود تیالیسی کی اٹولو کی شروع بسم اللہ ندا الحمد پکی نشتا. الحمد مسلم ذکر کرے دا نسائی دینورم ندا ذکر کرے.